نو ما چې خلاصول خپله مور نو ما لږ په سینه باندې لته راکړه ما لږ په سینه باندې لته راکړه چې زما مور بیا مړه شوه ماتې لاس نیوی الله صافه کې وه دقه ماما هم بې ګناه وه زما مور هم بې ګناه وه او زما مور هم چغې والې زما مور هم چغې والې وي زه بې ګناه یم مړه شو پړه شو سبا مې بچو له خلک دې نو څه خلک پیغورونه کوي دا زیارت کې واده شوی سرګرو کې د وخت پزوي بس ظلم پې چالو 15 کاله د واده شو خو د دې کور سمون نه خوړه ډېره وه دلته وه لږه بالته وه په دغه ورځو کې مې ګوتې ماتې کړې دا 15 شپه زمین ته راتېرې کړې او چې نن بیا پې دا خواښه ټول ورپسې راغلل پلار نه پرېښوده او چې ده ورپسې ډانګ راواغه شو بیا یې ماته وی راشه زم نه ورتلم بیا چېرې نو دغه دا الور ته مې ووي چې د پلار ته نظاري مینت وکړه چې وړو سبق ته قضا کېږي کور ته راځه چې کور ته لاړه پلار یې ومنل د دې خبره چې کور ته لاړه کور کې به بیا وال ټکول دلته پې دوی ظلم زیات یې راغښتې دي سخر خواښې ورسره خدای شته ډېر سم دي هغوی ورسره ډېر خو دا یور ورسره په پات نه چلېده تا هم له دوی کتلې ژبه مې وچه شوه الله اوس بیا دا هم له دوی کتلې زه دې پې غرق کړم او دا ماشومان غرق شو زم به مې چې لوک میلو کار کو بس نشې چالو کړې وایس نشه یو ځل یې ورکړو هسپتال کې هغه مې پې شرمېدو د بوتله او په ډاګ یې غورځولو او مونږ پې شرمېدو او چې نو سعودي ته لاړه سعودي نه راغی او دا خیمې جوړه کړه دا خیمې جوړه کړه زما زوم یې ورکړه په هغه کې زما لور دی او زما ترو بچي یې اعدام کتلې بې ګناه دي دواړه بې ګناه دي زما لور دغه وخت کې دوی لګیا دي ماشومان دي لکه دغه وخت کې ورسره زه نه وم خو دوی وی چې مونځ یې وکړو مونږ یې مونځونه کړو مونږ یې قرآن مجیدونه لاس کې راکړه په خپل یې تسبیح اړولې او سترګې یې ورلې او دوی ورته ور وو اما لور ځان پسې ور بغوټ کړی و دوی ورته ور وو هغه عبت راپاسې چې غله بیا راغله دغه نه مخکې غله راغلي او چېرې نو بس دوی پسې کټکۍ لر کړه او زما لورې د ویښتو نه ونیو زما لورې روغ کړله او دوی پسې ور تعلق ور یې پسې تعلق او بس چې هغه یې ویشته هغه د غوجل کوټې ته یې بوتله چې هغه یې ویشته دا ماشومان یې ورته ور پرېښودل اوس یې تماشه کوئ الله نو ظلم یې نصیب مه کړي خدایه ظلم یې نصیب مه کړي په دغه زوم مې هغې دغه نشه هسپتال کې ورکړی دی اوس خبره کړه چې کوم اوس را سره دا غم دی چې ویم هغه ورته ویې کړو زما په ښځو او زما په بچو کې او زما په چیلو کې فرق راغی نو څه به سره کوم خو اوس په دې خفه یم زیه چې تاسو ډاکټران ته ووایي چې هغه مړ کړي باور هم ولې نشته خو باور پاسېد که نه هسې نه چې هغه مړ کړي نو د دې ماشومانو بس خدای یې مل شي نو بس دا به دغه کړي لیور یورې نو او دا ماشوم دې ته کسان معلوم دي بس ما الله سره یې ته پرېښي دي ځکه چې زما بچي واړه دي پردی مزدورۍ کوي مور یې په تمانچه په سر والې ده زما مور مونږ سره ناسته وه پاکې ورځې مونږ سره روټۍ وخوړه مونږ ته یې وي ما د الله د قیامت نه مخکې کي د ځوانۍ مرګ ډېر ښایسته دی او چې بیا دنده شو مونږ لمونځ وکړو نو بس مونږ سبق ویو مور مې تسبیح اړولې مور مې مونږ ته وی زه ویده کېږم چې مور مې سترګې ورلې نو تره مې راپسې ورتاله کړو ما ته مور وی څه چل دی ما ته امې ویم مونږ پسې کاکا ورتاله کړو جوړ بیا غله راغلي دي امې مې ور ډبو هغوی ورته ور نه کړل او بیا ښځه راله ورته ویې دقه سه بیا بل هلک یې هم ګیر کړی دی او تا هم اوس نه پرېږدي جمجا نو مور مې هم ژړل وي ما څه کړي دي او مونږ هم ورسره ژړل بیا مې مور مونږ پسې ور بند کړو مونږ هم د دندې طرف یې ور بند کړو خلکو راته وي ور بند کړې مونږ ور بند کړو مونږ پسې کړکۍ وویسته بیا مې مور سر نه ونیولی اوبه ویتله بیا چې مونږ پسې ورتاله کړو مور مې ایسته نو مونږ ته وی راشئ وی اوس ورته ګوره چې مونږ ورته کتل نو ما چې خلاصول خپله مور نو ما لږ په سینه باندې لته راکړه ما لږ په سینه باندې لته راکړه چې زما مور بیا مړه شوه ماتې لاس نیوی الله صافه کې وه
لاسا پکې و نو ماته لاسونه وه ما پرې پټم څه وکړل لاس یې رانه د خپل لاسه وکړ څه ما ولې سترګې م پټې کړې بیا یې ترې بوتلو بیا پوله سره رالل او دقه ماما هم بې ګناه وه زما مور هم بې ګناه وه او زما مور هم چغې والې وي زه بې ګناه یم او دا تره مې ورته ویلي ولې پاڅه بیا او د هغې ښځې دقه سړي راوغوښتو زما مور یې ورته نیولې وه او رسول الله هم ویشته حضرت الله هم ویشته او دغه هم ویشته پیروز هم ویشته زما مور یې ویشته په 3 کسانو یې ویشته زما مور او زما مور بې ګناه وه دقه هلک هم بې ګناه و نه مینګه نه ولیدلې دا د لباس ښځې ورته وی راشي وي دلته مړې شوي دي وي راشي په چینچۍ کې بوځه هغه یې راوستې او بیا هغوی ورته پټ شوي دا سړي نو هغوی بیا په سیخانو باندې راګیر کړي بیا یې ایشتې دي بس هغه ورته وي ستاسو لارې سمې ډېرې په کومه لار درشم په دې لاره راشه لاره یې ورته وښولوي په دې راشه او هغوی ورته وی دلته مریض دی وي هغه له راشه ورته وي چینچۍ کې نه درځم او پیاده به درشم بیا به هغه ځای کې به زه چینچي ودرومه دا مینګ ته یې ښځې وویه دا هلته مامي یې وه او مونږ سره یې کوټه وه خوا په خوا مونږ د هغې سړي چغې اورېدې سمې روانې چغې وهلې په پیپونه یې راګیر کړی و او دا سړی چې شته دا تاسو لیدلی و که نه بچې نه دا بیا کوم دی دوی چې شته بیا ستاسو کور ته رادننه کړی و دا لږ نه دا مې د نیا په کوټه کې وه مور مې وله هلته بوتله چې مور دې مړه کړه ویې ویشته بیا بوتله که نه په جمدون یې بوتله په جمدون یې هلته بوتله سر نه نیولې وه ځان پسې یې راښکله نو تاسو بیا څه ټایم ورغلی مور له مو هغې چې څنګه ویشته نو بیا مونږ ورغلو مونږ ته یې ورکړلو کې راشه اوس ورته ګورې نو بیا چې هلته ورغلی نو بیا تاسو مور او دغه ماما دواړه تاسو ولیدله ما ولیدل دوی نیا سره وه زه ورغلم هغې ماما له م ورغلم او خپلې مور له مې ورغلم زه په 5م کلاس کې مونږ ماسخوتن یې ډوډۍ خوړه مور مې مه خوړه مونږ لاړو ماسخوتن بانګونه وې مونځونه مو کړل مور مې مونځو کو تسبیح اړولې بس مور مې تسبیح اړولې بس تسبیح کې سترګې ورغلې مونږ ته یې له هغې نه ودو کېدو نه یې مخکې راته وي تاسو وده شئ وي قرآنونه راوالئ نو مونږ قرآنونو سبق هم ووې نو بیا مور مې وده شوه نو مونږ پسې مې تره راغی ور یې راپسې تعالی کو مور مې راپاڅېده سمې چغې شوې مور مې راپاڅېده راته مونږ ته یې وي دا څه چل ویم کاکا راغی مونږ پسې یې ور بند کو ور یې راپسې بند کو او هغه لاړو نو مور مې وي جوړې بیا غلې راغلې بیا مې هغه مامي راله د مور بابي مې وه هغه راله ورته یې مور مې ورته وي دا څه چل دي ورته یې وي هلک یې راوستی دی وي د لباس ښه دی په بانه راوستی دی او راګیر کړی دی وي هغې هم ویشتو لومبي هغه هلک ویشتو بیا یې زما مور هله بوتلوله چې زمونږ مور یې بوتله نو بیا یې پسې ور بند کړی و مونږ پسې یې ور بند کړو هغې بوتله نو بیا یې مونږ پسې ور بند کړو راته یې وي راشه وګورئ ورته نو خور مې ورغله زه نه ورتلمه ور نه رل مونږ یې ور پرېښودم نو او دا لباس ورته نیولې وه رازو الله حضرت الله پیروز دوی ټول ایشتې ده تا بچې هغه وخت کې څه حالات وو دا هر څه چې دې ولیدله او مور دې ورته د دې نو اخري خبرې تاسو سره څه خبرې شوې وې مونږ سره اخرنۍ څه خبرې نه وې شوې بس مونږ سره یې ډوډۍ خوړه او خوشحالي وده شو بیا دقه لوبه جوړه شوه یو طرف ته را لور مړه کړه یو طرف ته را بچو له پیغورونه سوله ورکوي ډېر ظلم زیات یې را سره وکړو 15 کاله یې وشو چې نن زما لورې کور سم نه شو او ظالمانو پې ډېر ظلم راغشتی دی هم مړه شو هم پړه شو سبا مې بچو له خلکه دې نوسو ته خلکه پیغورونه کوي لور مې ملاړه نصیب مې تباه شو ظلم کړی موږ ورسره خبر نه وو اوس پوچه ظلم زیاتې کړی دی ماشومان نصیب مې پاتې شو
وڅوک ورسره زه خو بېوسه یم او د خپلو خراب یم په پردي کور کې پروت یم کرۍ مې ورکومه ځان وساتم که اوس هلته کې غم وکړم نو څه وکړمه پسې جګړې مګړې کېدې چې جرګې او چې جګړې کو جګړې په دې دا زوی ځانمسې مې ناجوړه و په ده مې 80,000 روپۍ ولګولې کولمې راووته 80,000 روپۍ مې پرې ولګولې او داسې چې څه د غریبۍ لېڼ و هغه به مې ورسره کوو خو هغه د سړي زوی نه او هر څه ته به یې لاس اچولو بس د کور نه هغه لوښي هم خرڅ کړي دي هغه لوښي سي چې هغه هم خرڅ کړي ټپکې هم خرڅې کړي دي د نشلو روپو امداد به مې ورسره کوو هره نشه به یې کوله هره نشه او به یې ووهله او به یې ټکوله بیا به راله بیا به یې میاشت یوه نیمه تېره کړه بس بیا به لاړله دا لور دې چا ایشتیا دا لور مې له پازو نو ولې ایشته نو دغه اوس پته نه لګي چې دا یې ولې شته زما لور کې څه چلو زما لور کې څه چلو چې دی شته دا یې ولې شته یو ښځه خرابه وي نو ویې وړه او چې خرابه نه وي نو ولې وړې ولې وړې موږ خو ورسره خبر وم نو موږ خو خپل کور پراتو بیا مې د شپې د دوی تللی دی هغه هلته کې تاڼې ته هلته کې چې هر څه چې کړي زه خو ته نه یم خبر زه خو سر خبر شوی زه خو د خپلو خراب یم د خوبونو نه خراب یم